کن کہ درون خانہ تو دیگرے چکاردار دے پا خدا قسم سینہ میں اوشلوان او زڑمی تیبار او باسا او بیا میں زڑ سیرے کا زڑکی میں دننا اگوران یا اللہ زما زڑ خستا کور دینو دلتا دا بلچا سکار دے ستا زڑبا صرف دا اللہ کوری دا بلچا بنے پا زڑکی با دے بل سوک نہیں اس کا تظاہر ڈنگاودا سے جوڑا کی جزا پا خدای میں نیم نوالتا خدای پاک انہو علیم بذات صدور دے کر اللہ وی دستا پسینہ کی جکم خیال راشی دا دیم ماتا علم دے بدیم زپوئے او نزدے در تسمرائم نحن اقرب الیہ من حبل الورید دا دے مرائی دا شارگ نم در تڑیر نزدے عزیزانو دو خبری دی زڑو دا خدای کور کئی زڑو دا خدای کور کئی علبا گٹا کے علبا مخ کے زے کہ زڑو دی دا خدای کور نو دا ظاہری ڈانچہ دی ٹولب بے روپیت تے او پا خدای قسم پا دی مخ بدرویشتے شی وہی بچ روان شا کتوئے چی یا اللہ ما منزون دیر کری اللہ بوئی چی زستا پزڑ پویو تا منزون دے دا پارا کول چی خلق را تخسڑے ہوئی حج تتلیوم حج دے دا پارا کولو چی خلق را تاجی سے بوئی اس بیا دا حج ردی دی حج تا خلق روان دی سوک لسم حج تا روان دے سوک پنزم حج تا روان دے سوک دویم حج تا روان دے سوک درم حج تا روان دے لکہ دا امیر سے پا گرنیٹ سوریش لکھ خو پتا موکا کنا چی حج تا سوزلت لپکار دی پا بمو لگے حج یو فرض دے پا طول عمر کے یو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو حج پا طول عمر کے کرے او فرض یو دے دویم درم بیا سلورم پینزم اس وور یو سڑے روان دے حج تزی شپک 100 روپئی دی ورسرا پلارا گوری چی یو خزا دا او یو مردار خر پروت تے او داغا خرن غوخی غسی او پلوخی کی اچھی دے ورطا دا سی ادرے دو بڑھائی دا سکے غیر تل چیری کا کار کوا زا وینا دا سی چل دے ویلی میرے میں مڑ دے سلور لونا راتا یتیمان پاتی دی نندرم او رزدا چنوڑای روٹای را کرنشتا سار روزم سوال نکو تو سرا باندې پیخ نشي بس ماخام امدسی لاړش نن سار چې د کور راوتم لونو راته ویلې چې مورې که نن دې هم سره نه وړه خو مونږ به تباه شو
هلاکیږو د لوږې نه. نو ذهن کې یو مسله رااله چې د اضطرار په حال کې چې سړی مړ کېږي نو هغه ته مرداره خوړل روا دي. نو دا د خره غوښې وړمه او بېګاله به یې پخې کړو، لونه به مې وکړو. حاجي صاحب ورته وایي چې بیبي زمزم در سره. ویل ته را سره څه کوې؟ ته را سره څه کوې؟ زما کور کې څه دي چې تا ځان سره بوځم او ستا مېلمستیا پې وکړم؟ ویل هسې در سره ځم، هسې، خو په یو شرط در سره ځمه چې دا د مردارې غوښې خانک به ما په سر ایښی. اوس دیجیانو ته ګورئ چې روان دي، فلین کوچونه دي صاحب، او د وزیرستان نه را روان دي، او دا ببر ببر پکې ناست دي، او ګلونه یې پیچولي او څېرې یې پیچولي. څه چل دی اتي صاحب؟ یاره خو خولې له مې داسې مردارې خبرې راځي. نو اتي صاحب حج ته روان دی. خدای دې بنیاد باسه چې بنیاد دی، په موټر وې څېرې اچولي. اتي صاحب حج ته روان، کور دې وران شه، ته خو ګنار بخنو ته روانې، خاورې په ځان ومږه چې خدای ستا کور تر درځمه، خاورې مې په مخ مګلي دي چې ستا رحم را باندې وشي. د ګلونو څېرې یې پیچولي. ارمان دی. نو حاجي صاحب ورته وایي چې دا د مردارې غوښې خانک به زه په سره وم او تا سره به ستا کور ته ځم. وی چې پلیت به شې؟ وی نه، بس د مردارې غوښې خانک یې په سر کړی دی او بوډۍ سره روان. چې کور ته ورسېده، لوڼه په دروازه کې ولاړې وې. ویل مورې نن دې هم څه رانه وړه؟ ویلې بچیه غوښې مې درته راوړې. دا دي خانه کې کېښود. حاجي په زړه کې خیال کوي چې دل به دستا ورد کے حج اکبر است، دل به دستا ورد کے حج اکبر است، 100,000 کعبہ یک دل بہتر است. یو زړه د اوږي تږي او د غریب د الله د پاره خوشحالول د 100,000 کعبو طوافونو نه زیات ثواب دی. تاسو پوه شئ؟ یو زړه 600 روپۍ راویستې او بوډۍ ته یې ورکړې چې زه حج ته روان وم، خو د هغه حج نه ما ته دا حج بهتر ښکاره شو. اوالی په دې خپل بندوبست وکړي. 600 روپۍ چې د 4 ورځو نهر ولیدې، په هغې به سم اختر شوی نه. دا 4 واړه لوڼه د حاجي صاحب ته دوا کوي چې وا حاجي صاحبه د دې نیکۍ په بدل کې ته چې څه وخت کې په قبر کې سملې او خلق درنه لاړ شي او ملایکې درته پوښتنې له راشي، نو الله دې داسې سوال جواب په خوله کې راوله چې د الله د پکړ نه پې خلاص شي. دویمه جینۍ ورته څه وایي چې وا حاجي صاحبه تا خو مونږ سره ډېره لویه نیکي وکړه، ته چې د قبر نه راپاسې او د اسرافیل علیه السلام شپېلی وغږېږي، نو د دې نیکۍ په بدل کې دی الله په دغه وخت کې د پیغمبرانو په ټولي کې شمار کا. درېمه ورته څه وایي چې وا حاجي صاحبان چې د قیامت ورځ وي او د خدای عدالت لګېدلی وي او رسول الله وکالت کوي، په دغه ورځ درته د پیغمبر شفاعت نصیب شه. څلورمه ورته څه وایي
چې واجی صاحبان دا الله په در کې دي چې پیشي کیږي نو الله دې داسې سوال جواب په خوله کې راوله چې دا الله د پکړ نه پې ځان خلاص کې دا دعا یې واغسته او دی واپس کور ته راغی کور والا ته پوښتنه کوي چې حج ویل ما حج وکړو کم کسان چې ورسره حج ته تله هغوی لاړه دی پاتې شو هغوی چې واپس راله نو ده ته وایي چې په مکه کې چې ته مونږ سره پلاني ځای کې وې پلانه خبره داسې وه دی ورته وایي زه نه یم تلی اوس په مینا کې چې را سره وې نه یم تلی په مزدلفه کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت ته مونږ سره مخامخ ولاړ وې او درود شریف دی وې اوس د حج وکړو دروغ وې ټوله ورځ په دې جګړو تېره شو د شپې خوب ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په خوب کې راغی چې حاجي صاحب نن دې ټوله ورځ په جګړو تېره کړه او یا رسول الله حج ته نه یم تلی او دې خلکو دا حال جوړ کړی وی تا چې په کومه ورځ دغه څلورو ورځو یتیمانو خېټه ډکه کړه په مغه وخت الله ستا په شکل یو ملائکه پیدا کړه ستا په شکل هغه ملائکه به هره ورځ هر کال تر قیامته پورې حج کوي او الله به ستا په عملنامه کې لیکي هر کال زما عزیزانو حج دې ته وایي مسله اوس دا ده استفتاء کوي دغه علماؤنا چې دویم حج تتلونا د غریب او د وږي خېټه ډکول ډېر ثواب دی او که دویم حج تتلل ډېر ثواب دی اگر چې خدای دې رحم وکړي اوس ملیان هم پې عادت شوي دي هر کال رواني حکومت مفت لیږي خلک حج ته دا استفتاء کوي چې د حکومت پیسې چې دي دا د ټول ملک مشترکی دي دا هر چا پکې حصہ ده چې ټول ملک اجازت نه کړي په دې پیسو د حکومت دغه سړي حج نه کیږي ځکه د حکومت خزانه چې ده هغه خو د ټول ملک مشترکه ده کنه نو یو د دمدوړای بچی ته په څنګه مفت حج لیږي تاسو خیال راغی خیر حکومتونه نشته اسے گپ شپ ته او دا دعا اوس کوي په اخلاص مونږ به طالبانو ته دعاګانې کولې د هغې خیرې ولګېدې پرون سره په خپلو کې جنګېدلي دي کیاز او بیاز او څه بلانامي دي دوستم موستم او دا 600 کسان پکې مړي یو آه بل به د غریب د آه نه ځان بچ ساتي د غریب د آه نه ځکه چې د غریب د آه او د الله په منځ کې هیڅ پرده نه وي د غریب آه چې دی هغه ډایرکټ خدای ته رسي نو د غریب د آه نه به ځان بچ ساتي طالبان غریبانو او د خدای د دین سپایانو تو تماشا به د کابل کې چې دا د امریکای جنټان پکې ناستي چې د دوی به څه حشر کی او د دوی انجام به څه کی تماشا به د امریکای تماشا به هم کې ان شاء الله العزیز سره د هغه د مرګرو چې الله پاک به نیست و نابود کوي نیست و نابود بشي تکی تکی کیږي به او ان شاء الله غوښې به سپي خوري کم دنیا چې د اسلام دشمنه ده او د دین دشمنه ده الله به په دې سترګو درته ښیي او د مرګ نه وروسته به ستا روح هغه وګوري چې الله څه حشر د هغې وکړو او څه انجام یې د هغې جوړ کړو
نن یو خبره شوې ده چې 14 پاس نه الیکشن ته به ونه ودرېږي نو ټزې 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 په ښځو او نرو ټیزونه لګېدلي دي ټزې 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 هله ستاسو د مور ټیکه ده چې ټول عمر به په دې 50 کاله کې هم تاسو ودرېږئ سم کار یې کړی ملیانو ویل مونږ هم ملیان ترې بچ شو چا چې وفاق المدارس سره امتحان ورکړی ملا به ودرېدی د هغې مې برابر دی د هغه سند ملیانو له په دې ټیزونه لګېدلي دي صاحب هره ورځ بیان دی دا بیان یو ورځ هم نانغی چې ما ماشومانې جینکۍ په خیرات غوښتو نه دي کتلي اوس ماشومانې جینکۍ هم په بازارونو کې په خیرات غوښتو دا تپوس یې هم نه کړي دا تپوس چا هم ونه کړو چې بېګا دې روټۍ خوړلې ده که نه جامې دې شته که نه سهار یو سړي راته ووایي چې مولانا صاحب بنین مې نشته مال چې بنین والا تېرېږي ته ما ته راوله چې درته والم دا تا چې اغوستی مال دا بله ورځ ما په 80 روپۍ اغوستی دی دا کباړي بنین دی په 80 روپۍ زما هر څه د خدای فضل دی داسې بې اختیاره راځي دا ټوپۍ راته د چترال نه راځي دا رومالونه راته لاهور نه راځي بنین کباړي په خپله والم دا د هغه مهرباني ده په دې خبره پوهېږه بېله خبره ده زه پکې غوړ زیړ ښکارم او تاسو که ډېر برشونه په ځان ومږئ توتاګر کې ښکارئ که نه جي دا د هغه مهرباني ده نو یو زړه ازارول په دې عرش معلا لړزیږي او یو زړه د الله دپاره خوشحالول په دې عرش معلا خوشحالېږي نو الله دې دا توفیق مونږ ته راکړي چې مونږ هر وخت د الله د دې مخلوق خیال وساتو او د الله مخلوق ته په نیک نظر وګورو ایران عراق په عراق باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اولاد پروت ته امام ابو حنیفه او ائمه مجتهدین په پراته دي د عراق او بګوره غشه چې الله د صدر بوش په سینه نه نباسي او دا غسینه بسوره کوي عراق وړاندې ترزنو واوریوس نن ندرینیم سوا کال مخکې رحمان بابا ویلی دي چې په میدان د کاروزار کې به فنا شي په میدان د کاروزار کې به فنا شي نجار باسی مخ اسونه د عراق وګورئ د رحمان بابا کتاب 3.5 کاله مخکې رحمان بابا وایي چې د عراق اسونو چرې شاکړې نه ده مخ په وړاندې په دشمن ورټوپ کوي صدام حسین به د صدر بوش په ښځه سورېږي که خیري غم یې مه کوئ واخر دعوانا سپر پاور نشته دے کتے نو یو اللہ دے نند کو سبا دے کابل بیاد مولا دے نند کو سبا دے